الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد دیر محترمو او عزت مندو مشرانو همزولو کشرانو رونو دی موقع باندې چې مونږ د روژې مبارک میاشت تېره کړې ده او د روژې د دې میاشتې سره سره په دې ملک باندې او په ټوله دنیا باندې یو لویه وبا آفت او بیماری روانه ده تیریږي توقعات او امیدونه او ارمانونه داسې وو چې د روژې په میاشت کې به مونږ الله ته د ټولو نه زیاته رجوع کوو او الله به زموږ نه دا بیماري واپس کوي دا وبا به الله واپس کوي که تاسو ته یادي په تېره شوې روژه کې په یو لویه پیمانه باندې مونږ الله ته رجوع کړې وه د زړه نه مونږ رجوع کړې وه مونږ چې کومې سجدې په هغه روژه کې لګولې وې نو شاید هغه سجدې په دې روژه کې ونه لګېدې او د هغې برکت دا و چې د روژې نه پس وبا داسې په کمېدو شوه چې مکمل ختمه شوه او موږ مطمئن شو چې دا ټول درس ختم شو لیکن وبا لا ختمه شوې نه وه زموږ بېحیایي فحاشي عریاني بغاوت بدتمیزي بد اخلاقي چې څه و هغه دوباره شروع شو او هیڅ کمیرا نغه په ودونو کې په ډنګ ډونګ کې کمیرا نغه په ډولکو باجو کې کمیرا نغه هیچ چا شرم څه حیا ونه کړه
او بیماری هم هغه وبا واپس شو او د واپسې نه پس زمونږ په بغاوت کې بیا هم څه کمی رانغی قرآن کریم کې د پخوانو قومونو په باره کې چې عذابونه به پې کله راغلل د هغې به یو خبره کوله او موږ یې په قرآن کریم کې لولو نو هغوی ته بېوقوفان وایو قمقل ورته وایو ډېر بېوقوف قوم و چې داسې خبره یې کوله لیکن موږ د هغې نه څه کم خو نه یو هغې به څه وی قد مس آباءنا الضراء والسراء وی دا څه عذابونو والا خبرې نه دي دا زموږ د اعمالو نتیجه نه ده زموږ پلار نیکه باندې هم کله غم راتلو کله به خوشحالي راتله کله خفګان وي دا د دنیا ریت دی او دا د زمانې نشیبو په راز دي کله غم راځي کله خوشحالي راځي د دې وجه نه د دې زموږ د اعمالو سره هېڅ تعلق نشته لیکن دلته خو یو حقیقت دی که نه څوک مني که نه مني چې د دې کائناتو یو نظام دی دلته یو بادشاهي کوي د دې یو خالق دی دا چا پیدا کړی دی او د دې یو مدبر او منتظم دی چې د هغه مخې ته ټول مونږ بې بس یو تاسو ته پته ده د دې کرونا د وبا په باره کې چې زموږ نه کومې غلطۍ شوي دي او کېږي وبا راځي بیماري راشي د بیمارۍ احتیاطونه وي او د هغې علاج هم وي لیکن د بیمارۍ احتیاط کول دا د بچاو ذریعہ نشي کېدی بچ کوونکی الله دی لیکن مونږ ته عقل راکړی دی چې تاسو دا د اسباب استعمال کوئ دا عقل یې راکړی که نه د ګرمۍ نه ځان بچ کړې نو نور ته مه ودرېږه ځان له سوری جوړ کړه د لوږې نه ځان بچ کړې نو ځان لره ډوډۍ انتظام وکړه د یخنۍ او ګرمۍ نه ځان بچ کړې نو کور ځان له جوړ کړه نو که څوک وایي دا یو سبب هم نه استعمالوم او سهولتونه غواړم نو نه میلاویږي ورته د هرې بیمارۍ نه د بچاو څه ناڅه اسباب په دنیا کې شته دی احتیاطونه شته دی چې ته به دا استعمالې لیکن مونږ چې کومه غلطي وکړه غلطي تاسو ته پته ده د کرونا وبا په باره کې مونږ ټول اعتماد په اسبابو باندې وکړو او مسبب الاسباب هم پرېښودو نو مسبب الاسباب څه کار وکړو ټولو ته بیماري ولګوله یو قسم بچ نه شو دی وایي که نه په هسپتال کې 200 مریضان دي یا 300 دي زه ورته وایم په حیات آباد په هسپتال کې به 200 مریضان یې په کورونو کې 3000 پراته دي د 70% بلکې 80% نه زیات آبادۍ بیماري تېره کړې ده په کورونو کې په ولاړې باندې او چا په ډاکټر سره او چا خپل ډاکټر سره او چا یوازې هېڅوک هم بچ نه شو اسباب ستا دقسې پاتې شو تا چې کوم احتیاطي تدابیر جوړ کړي دا استعمالې او بیماري ټولو ته ولګېده دا ولې د دې سره سره اصل کار سو مسبب الاسباب ته رجوع پکار وه اسباب استعمالومه لیکن اعتماد په چا باندې دی اعتماد په مسبب الاسباب دی بچ کول به هغه کوي ابراهیم علیه السلام څخه فرمایي که نه واذا مرضت فهو یشفین چې بیمار شمه نو شفا هغه راکوي بچ کول الله کوي مونږ الله پرېښودو مونږ الله ته هېڅ توجه ونه کړه مونږ په اسبابو یقین وکړو نو د اسبابو یقین د یو حد دی اسباب چې کله ناکام شي نو ته به مسبب الاسباب ته رجوع وکړي نو ماسک استعمال شو پابندۍ ولګېدې سوشل ډسټنس قایم شو بازارونه بند شو لاک ډاؤن وشو لیکن د لاک ډاؤن باوجود ټول کورونه د بیمارانو نه ډک پراته دي
دا هغه نکته ده چې په دې باندې کم از کم په دې موقف غور پکار دی. دا چې کوم اوس پکې مونږ یو، زه په هسپتال کې وم دا څو ورځې، الله فضل وکړو، شفا یې راته راکړه، ستاسو دعاګانې وي، الله دې تاسو له اجر درکړي. لیکن کوم ډاکټرانو چې زما علاج به کوو ډېر په مینه محبت باندې به کوو، ډېر په خوږه طریقه باندې او ډېر په مینه باندې، په دې ټولو ډاکټرانو کې چې زما خواله راتلل وه نو 90% ډاکټرانو مرض تېر کړی دی، بیماري راغله تېره شوې ده. دې نه پته لګي چې اختیارات د بل چا سره دي، اولنی کار او اخرنی کار هم الله ته رجوع ده، ځکه د دې ټولو اختیارات د بل چا سره نشته. په دې دنیا کې ونې یو وچه پاڼه هم د هغه د اجازت نه بغیر نه غورځېږي، ته به څنګه هغه ته رجوع نه کوې؟ او چې هغه ته رجوع نه کوې نو هغه بیا داسې کار کوي. تاسو ماته وایئ چې د ملک د وزیر اعظم نه واخله تر د لاندې شهري پورې ټول خلک ناجوړه شي، او دی وایي زمونږ حکمت عملي کامیابه شوه، زمونږ سټریټجي کامیابه شوه، د پاکستان د اسبابو استعمال او د سوپیز استعمال وایي کامیاب شو. څنګه کامیاب شو؟ بیماري خو ټولو ته ولګېده. دې کې اصل کمی دا دی چې د دې اسبابو د استعمال سره موږ همیشه د دې اسبابو د سوپیز د استعمال تاکید کړی دی. دا منبر ګواه دی چې د دې تاکید موږ همیشه کړی دی او دا پکار دي، ضروري دي. لیکن د دې خبرې ذکر مو سره همیشه کړی دی چې ګوره اصل رجوع الله ته پکار ده، اصل طاقت الله دی، او چې هغه ته رجوع نه وي نو اسباب دې نه کامیابېږي بیا او نه دي کامیاب شوي. زمونږ د ملک واکدارانو حکمرانانو چرته په خپل تقریر کې دا نه دي ویلي الله ته رجوع وکړئ. دا د جماعتونو ائمهو خطباو علماو دا کار وکړو چې الله ته رجوع وکړئ. دا چغې پکې ووالې، څه ناڅه د دیو څه توجه به راګرځېدلي، لیکن د علماو په مجلس کې که دیو خبره کړي وی، دې نه علاوه بس اسباب استعمال کړئ، اسباب استعمال کړئ، اسباب مقابله کوو، ہم لڑیں گے، شکست دیں گے. تا شکست ورکړه شو؟ نشي ورکړو. الله ته رجوع په دې موقع باندې د روژې د میاشتې نه پس هم بیماري ښه کافي زیاته ده، کافي خلک بیماران دي او بیماري خطرناکه بیماري ده. د احتیاطي تدابیر سره د علاج تدابیر هم بر وخت پکار دي. د دې سره سره په ټوله دنیا کې نن یو بل غم هم زموږ دی، وړوکی غم نه دی، لوی غم دی. هغه د فلسطین د مسلمانانو موجوده صورتحال، د فلسطین د مسلمانانو قتل عام. په دې وخت کې چې کوم صورت یعنې کوم حالت په فلسطین کې دی، په دې میډیا باندې به تاسو ګورئ، په سوونو نه بلکې زرګونو ته شهادتونه رسېدلي د فلسطینیانو. اسرائیل او یهود هغه غاصب قوم چې د فلسطینیانو په ځمکه باندې دوی ناجایز قبضه کړې ده، او د عالمي سازشونو په نتیجه کې د فلسطین ځمکه دوی وایي دا په پیسو اخیستې ده، په پیسو باندې نه ده اخیستې، دوی په چل ول باندې په خپل دوکو او د خپل زور د طاقت په زور باندې دا ځمکې په وچ زور قبضه کړي د هغوی نه. او چې دا کوم لږ ونې دا د غزه پټۍ پاتې ده، دا به ورته نه پرېږدي. او کوشش یې دی دا دومره ظالم قوم، دومره صفاک قوم دی چې دیو د هغوی د ماشومانو بچو وژلو باندې مسره نه کوي. ماشومان بچی، مشران، کشران، بوډاګان، سپینګري، زنانه، تاسو اندازه ولګوئ، تاسو چې دیو دا ویډیوز ګورئ، دیو همیشه ماشومان بچی ګرفتاروي.
15 کالو ماشوم د 10 کالو د 8 کالو د 11 کالو دا ماشومان هلکان او جنکۍ دي ګرفتاري دي زنانه ګرفتاري یعنې دا ډرفوک قوم خو دومره دی د یو قوم د غیرت خلاف خبره یې ماشوم ګرفتارول ماشوم وجل زنانه باندې حمله کول او بل طرف ته زموږ مسلمان ملکونه دي زموږ دپاره د افسوس خبره دا ده د ډېر وړوکي افسوس نه لوی افسوس چې امت مسلمه په نوم باندې چې کوم د مسلمانانو قوت یادیږي امت مسلمه نشته دا ناپید دی نن امت مسلمه مسلمانان شته په دنیا کې امت خو الو چې د شام یا د مدینې منورې دارالخلافه او د ټولې دنیا مسلمان ملت یو دې ته امت مسلمه ویلی کېده یو امیر المؤمنین بناستو امیر المؤمنین او پر ټول امت باندې یوازې هغه خلافت کو حکومت کو دې ته امت مسلمه ویلی کېده د یو لوی سازش په نتیجه کې چې دا سازش هم د مسلمانانو په ذریعه شوی دی د ترکی خلافت اسلامیه چې ختمېده نو په دې کې د ټول نه لوی لاس د عربو عرب سربراهانو یو عجمي خلافت نه منو د دیو سازشونه وو او د انګریز اعلی کار جوړ شو او عرب هم تقسیم کړه جدا جدا ریاست علامہ اقبال رحمہ اللہ ذکر ویلو کنا ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو اس کا پیراہن ہے وہ مذہب کا کفن ہے دا وطن چې کوم کمیس دی هغه د مذهب کفن دی خلافت خو دې ختم کو کنه او د دې څه علاج اوس نشي کېدی چې دا بیرته یو امت شي قرآن کریم چې څنګه فرمایي ان هذه امتکم امة واحده وانا ربکم فاعبدون دا ستاسو یو امت دی او زه ستاسو رب یم زما عبادت وکړئ بس دا امت ختم شوی دی او چې څه لږ ونې سرابطې مابطې پاتې دي که نه نو هغه په حنفي او شافعي او حنبلي او مالکي او دیوبندي او بریلو کې ورک شو ورسه په دې نومونو باندې تقسیم وشو او چې څه رهي قوت پاتې و هغه هم ختم شو نو امت پاتې نه دی او سربراهان پاتې دي بادشاهان پاتې دي سرداران پاتې دي چې په هز هاینس او هز ایکسلنسی او هز میجسټي باندې نه ستړي کېږي ځان ته چې نوم وایي نوم یې نه خوښېږي د دې ټولو سربراهانو د او آی سی اجلاس وشو تاسو یقین وکړئ د افسوس خبره دومره ډېره وه موږ به دا وی هلکه ګورې چېرته هسې نه چې صرف فنډ قایم کړئ چندې اعلان وکړئ خوراکي مواد رسول شروع کړئ او بس په دې اکتفا وکړئ دا نه ګورئ جنګ په کار دی د اسرائیل خلاف مسلمانانو قتل عام یې شروع کړی دی دا مخکې چې کوم اجلاسونه شوي د هغې په رڼا کې زموږ دا توقع وه چې دوی به یو غټ فنډ قایم کړي عرب شیخان ډېرې پیسې به ورکړي چې خوراکي سامان ورسوئ دوایانې ورسوئ نو موږ وایي دا کافي نه دي چېرته یوازې داسې ونه کوي نو دومره د افسوسناک صورتحال چې دا فنډ اعلان یې ونه کړو د فلسطین د زخمیانو د علاج دپاره کوم کوریډور هم ورنه کړو چې ډاکټران لاړ شي علاج خو وکړي که نه د هغې د خوراک دپاره چې ټول مواد خوراکي ختم شوي دي د خوراک د سامان د ماشومانو دپاره د پی رسول هم لاره راونیسته هېڅ فیصله ونه کړه هېڅ فیصله تاسو اعلامیه ولولئ نو داسې ښکاري چې دا اعلامیه اسرائیل په خپله تیاره کړې وه داسې ښکاري دا ټول افسوسناک صورتحال په دې کې د عربو شیخانو هېڅ توقع نشته نن دا تلي د دې منځ ولاړل ورک شو دا بیرته شرک او کفر ته روان دي دوی د اسلام په خلاف سازشونه کوي بلکې په دلیل سره ثابته شوې ده چې د عربو شیخان د اسرائیل مدد کوي د حماس خلاف توقع د پاکستان نه ده موږ دومره توقع نه ساتو فلسطینیان ډېره توقع ساتي
پاکستان ته آواز کوي، ترکی ته آواز کوي، ایران ته آواز کوي، نو که دیو خپله ذمہداري پوره کړه نو د فلسطین د ازادۍ چانسز بیا هم شته دی. الله تبارک وتعالی دې وکړي دیو خپله ذمہداري پوره کړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين